بسم الله الرحمن الرحیم. خپل ټولو درنو کتونکو او اوریدونکو ته زړه د کومې نه سلام یم. السلام علیکم. ملګرو، رمضان المبارک میاشت ده او هر یو هغه کس هغه روژه ساتي او تنده محسوسه کی هغه ته د اوبو د څښنې ضرورت محسوسوي. خو داسې خلک هم شته دي چې هغه د نارمل لایف کې هم د اوبو څښلو ضرورت کې محسوس هم کې هغه اوبه نشي څښلی. په خپلې معاشرې کې موږ داسې اکثر خلک هسو چې هغه په هفتې کې یا په ورځو کې یو یا دوه ځله هغه څه لمبېدل وغواړي لمبېدلی شي. خو داسې خلک هم شته دي چې هغه به وجود د دې څه میاشتې میاشتې تېر شي هغه خپل بدن ته اوبه نشي نسګیرولی. هر یو هغه کس چې هغه بدن یو ازغي سره ولګېږي او هغه نه وینه روانه شي، نه ټول نوال هر یو سړی کوشش کوي چې هغه وینه ودري. خو مو معاشره کې داسې خلک هم شته دي، داسې کس هم شته دی چې هغه د بدن د مختلف حصو نه وینه بهیږي خو هغه د ودرېدنې قابل نه وي، هغه د ودرېدنې جوګه هم نه. ملګرو، مو سره یو ملګری ناست دی، اسلم نوم یې دی. اسلم د چمړۍ مریض دی، د دې بدن باندې د چمړۍ بیماري لګېدلې دی او دا یوه داسې بیماري دی چې د هغه وجې نه دی که ډېره تنده هم محسوسه کړي خو دی اوبه نشي څښلی او دی که کله هم لږ مقدار نه زیات اوبه وڅښي دی بیا د الټي وینې هم کوي. اسلم بدن ته اوبه نشي نسګیرولی، باوجود دې که هفتې تېر شي هم خدای خپل بدن ته اوبه نشي نسګیرولی. ولې که دا کله هم خپل بدن ته اوبه نسګیره کړي دې بدن نور هم سوای زیاتوي، نور هم خرق زیاتوي، نور هم دردونه زیاتوي، نور هم دې بدن خرابېږي. اسلم د دې سره د نوکونه چې کوم دی دا دې تلیږي او د دې د مختلف د جسم مختلف ځایونه کله دومره شي چې د خرق یا د چمړۍ د مریض وجې نه د دې د بدن مختلفو ځایونو نه وینه هم روانه شي. خو اسلم دغه د ودرونې هم جوګه نه. اسلم د خپل علاج تقریبا د کلونو راسنه کې دا د علاج هیستوري دی، خو باوجود دې اوس په د اسلم بدن کې څه تبدیلوالی نه دی راغلی. دا یې چلته چې ته هم ډپارټمنټ دی، مو د زکات ډپارټمنټ دی، بیت المال دی چې څه ته هم کاس دی هغه ورغلی دی، خو د دې علاج اوس پرې رقم نه دی شوی چې کوم رقم پکار. اسلم به اداره ته وایه دا بیماري دی چې شي دی او د خپلو خلکو ته وایه او ته اوس مشکله دی چې شي. بسم الله الرحمن الرحیم. 23 سال غالبا عمر دی او 16 سال نه د سکن مسله وه. مخکې و چې د ډاکټرانو یا حکیمانو نه علاج کولو هغه به یو امید راکولو چې ته عمر څومره زیاتېږي ته دا بیماري به کمیږي. مکمل جسم نه ویښتان وغورځېدل، جسم پړسوب واخیستو، د خپو د لاسونو څو کم نکونه دي دا مکمل وغورځېدل او اوس هم غورځېږي سټیپ بای سټیپ. او بله چې کومه بیماري وه چې مکمل جسم باندې زخې راوختلې، زخونه تکلیف هم لږ ډېر وي. کوم غاښونه دي په هغه کې 50% 60% وغورځېدل، خو نور هم داسې محسوسېږي چې 3 یا 4 میاشتې که مطلب مزید داسې پاتې شي نه دا هم د غورځېدو خطره وي. اصلا باید اوس په بدن خلې دا له تو کوم لاسونه دا اول پښې راوکړه بیا داسې وریا کیسه اصلا دا ذخیره وخیږي دا په ټول بدن باندې راخیږي، دا په ټول بدن باندې راخیږي. بس څه وخت پرې بیا په خپله وغورځېږي، بیا یو ځای نه وغورځېږي دوباره بل ځای کې بیا مطلب بل ځای کې جنم اخلي. زه کله جی پی ټي ټیسټ وکړو موله چې کومه نارمل جی پی ټي تقریبا یو نیم کال نه هغه 139 نه کم نه دی شوی، 700 ته وخیږي، 800 ته وخیږي. نو هغه ځای ته لوړ شي هغه زه ته مطلب اندرونی کومه حصہ دی هغه دی قابل نه دي چې ته مو دوايونه یا ګولیونه دیر کو نه ته बहुत کمپلیکس نه موس تقریبا 10 مهینې وشولې هغه ځای کې اډمیټ یم. هغه ځکه اوس یو توکستنې لیکلې دي او امریکایي انجکشن دي اغوستانو چې کوم قیمت یې وستانه قیمت 40,000 روپۍ دی او ټوټل 14 دی تقریبا 12 लाख روپۍ راځي. نو نن سبا یې کور ولا حالات دومره مضبوط نه دي چې دا 12 लाख روپۍ په یو ځای باندې برداشت کو. اوس ته پاته دی مو یو داسې ځای کې نوستو چې دا یو کور حصہ نه دی، دا یو داسې انګاټ شانته دی او اسلم اکثر مسخوتان دلته زیاتر کینی. د دې وجې نه هم دا دلته زیات ټیم تیری چې دې ته کله هم تکلیف د دې وجه نه چې مو عادې ته یا مو کور ولا ته تکلیف نه دا د شپې زیاتر حصہ دلته د پټي کې یعنې د چردیولي د نه تیری سره یو سړی اوبه نشي څښلی دا څومره غټ خبره ده. دویمه دا چې به یو سړی خپل بدن ته باوجود د دې چې هغه وغواړي چې زه ولم ځان صفا کړم هغه د خپل ځان صفایي نشي کولی. یو د انسان څه نوکونه تلیږي، یو د یو انسان څه ویښته تلیږي، یو انسان څه ټول عمر هغه بس مسخوتان اوسي او ځان ګروي د هغه وجې نه د هغه ارام نه وي. هغه ملګري چې هغه ډاکټران دي هغه ته هم اپیل کوو چې دې حوالې سره تاسو موږ سره کوم رقم هم هیلپ کولی شو د علاج په سلسله کې. یا هغه ملګري چې هغه خیرات زکات ورکولی شي هغو ملګرو ته چې کوم هم خلک چې هغه خیرات زکات ورکولی شي په د سکرین باندې به مو د اسلم نمبر هم لیکو د دې نو کوم ډیټیل هم هغه موږ سره رابطه وکړو. تاسو تعاون سره
مونږ د کومه بیماریانې دي څه که هغه د اوبو ضرورت محسوس کړي څه هغه اوبه څښلی شي که هغه د لمبېدنې ضرورت محسوس کړي هغه لمبېدلی شي اصلا هېڅکله هم د خپل بدن د ګرونې وجې نه خپل کور پورې نږدې اوسي دی دلته راشي دلته بېله نه اوسي نو ټول ملګرو ته مو اپیل کوو د اسلامي لوج کې مو سره برپور تعاون وکړو ډېره مننه خوش